ګران لیدونکو سلامونه کوم. افغان شرکو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د دغه بېوسه بېکسه بېسوکه خلکو سره امداد جاري ساتلي. زه د دوبۍ د یو ورور ډېره زیاته مننه کوم عبدالعزیز خان رئیس صاحب. او دا شاته یو خوراکي ده داسې چپ کې باران ورېږي چې خدای دې هغوی دا اجر ورکړي چې په دې باران کې تاسو ته څه ناسه میلاوېږي څه ناسه میلاوېږي. ګران لیدونکو دا مهال موږ غوړي ورکړو او ورسره چې کوم دی نو چیني ورکړو. څومره وخت راځي؟ زه بس په خیره زه دې روژه کې راغلی یم. یو ځل راغلی یم ورځ راکړې وي یعنې روجې راکړې وي خو هېڅ وس مې نشته. ماشوم زوی مې دی 3 مې لوریانې دي او هېڅ وس مې نشته دی. دغسې بېسوکه کور کې یم. دې ځای څه چې رالې نو روژه دې څخه تېره شوه او بس شکر الحمدلله ښه ډېرې دواګانې راته کوم او چې څوک دا دغه ورکوي هغوی ته هم ښه ډېرې دواګانې په روژې ماتې کې کوم او چې څوک ورپسې بدې ردې وي نو خدای دې هلاک کړي هغه انسان. بس د هدایت دعا ورته کوي. صحیح ده. دا والي شابه ده بس نه وخت لري باران دا شه بابا دې پته د دې بابا د کور نه شپږ جنازې وتلي انتخابي مجبوره په دې باران کې شپږ جنازې دوچتې کړي. الحمدلله افغان شرکو ویلفیر فاونډیشن ولا پېښور ته پنځه پیسه په لکونو روپۍ پې لګولي په لکونو زرګو هم نه لکونه دا څه دا د خدای پاک مهرباني. دلته ځکه موږ دې خلکو ته وایو چې خردار رانه پاتې نه شي. بعضې خلکو ټیکې اخیستي نه روزانه راځي. څه خلک نوې راشي رانه څه یو نسي ګوره دې ته لږ کتل پکار دي. نو روژه دې څخه تېره شوه دویم ځل لرې که نه صحیح دا وایي وړم والا سره راشه دې پته نه کړه دې راشه بچي ستا کور کې څو مازونه دي؟ 2 مازونه. روژه دې ښه روانه ده واله شام ها صحیح ده والده تاسو دا سیم ځل دی څو کال مو راځي؟ زما دا څلورم کال. خوشحاله؟ ډېره خوشحاله. ورشه روانه سلسله کې دا واله راشه دا واله نن ګران اورېدونکو او کتونکو موږ داسې صحافیان ملګري داسې صحافیان ملګري دي چې هغه هم غریبانان دي خفدار دي. په دې دغه کې موږ وکړه دا د روجې د شورو نه دغه دي راشه دې ماته ستا خاوند کله وفات شوي؟ درېیم کال. بچي دې څو دي؟ 2. ګټه وټه دې څه ده؟ چپس خرڅوي. نو چپس نه څه خدای لاک شکر ګزاره پکې خدا بل څه خبر کوي او تفسیر کوي وړو مړو امداد کوي ورکوي ولا نو بس دا بل رضران تاسو یو دې وړي راځي او رجمه لرم افغان شرکو او بدل کښلاړم خوشاله پاتې چې دی یو خوشاله کوي ولې نه ډېر دواګانې اجازه له پاسه دواګانې مسافر ته دعا کوه ها ولې نه صحیح ده. ته خو دلته څه وینې که نه لکه دې ښځې ولوریانې دي په ولوریانو کې چې کوم دی نو څلور مازوی نو په دې باندې موږ دغه شو چې یاره داسې خلک یو زما فوکس هم په کونډو وي چې زه کونډو له ورکړم خو دلته ویني چې کوم خلک راځي نو بعضې پکې خلک خزانه خاوندان مړه کړي نه خدای دې نه کړي خو لکه دروغ وایي زه به ولې څه د 100 روپیو سود ورکوم یا د 2000 به ورکوم یا د 500 به درکوم خو بهرحال خالي داسانه څوک نه لیدلي. ها ته څنګه یې؟ ژوند دې ښه روان دی. دغه بیګم د پنار روزه نیسلې ده چې سره کرمونه نه رااله چمګا ورته راځي دغه چې دلته راشم نو یو سم په دې باندې ګزاره کوو ورته واړه نو ته ډېرې پیرې شو نه هغه ته پکې څنګه لاړې ولې ما خو ته څه نه لېږلې لکه بیګا را کرمو ختم شو تاسو چې را لاکلو په هغې باندې شکر د ښه ډېر تېر شو 2 پیرې د راله راکړله. اوس په دې څه ګزاره وشي؟ اوس په دې ګزاره شي چې نو اته کسان نو هغه ټیم دې بس هغه تېرېږي نو څوک صحیح. ګرانو کتونکو دغه روانه سلسله د افغان شرکو ویلفیر فاونډیشن د روزاني صاحب سره د خلکو له چې کوم دی نو دغه وړه وړي چې چیني دغه سیستم روان کړی دی دې ټایم کې چې کوم دی نو موږ اوس روجې او غټې روجې او بیا دا باران نو زه یې چې دا زنانې ځان سره یو ها
دواګانې راته وکړې ختم اخلاق کړ داسې دوایي راته وکړې چې الله مې د ماما جنګي لري او الله پې ظالمان په بله واړوه. امین. خو هغه مسافرو ته هم دعا کوئ چې ښه صحیح ده چې د چا د طرف نه دا سیسټم روان دی. هړم وایي چې ډېر څه ورله ورکړو او یوه زنانه هم رانه خفه نه شي، خو بیا خفه شو چې زه په دې روژه کې ورانه چا یو پرې یو څیز وړلی دی چې هغه بل رانه خالي لاس لاړ نه شي، هغه رانه ضرور څه یوسي. نو موږ یې دلته ښه انټرویو کوو، ښه انټرویو کوو چې یاره دا حقدار دي نه دي. الحمدلله تر دې وخته پورې حقدار له ورکړو، خو خفه یو بیا که نه چې رانه څوک داسې ناجایزه یوسي. په دې باندې ورته ګیله راځي. نو ګرانو کتونکو مازدیګر بانک شوی دی، باران ورېږي، خپل چم ګاونډ کې د غریبو خیال وساتئ، د کونډو رونډو خیال وساتئ، د یتیمانو خیال وساتئ. ورکړه وکړئ، په خپله مه خورئ، بل له هم ورکړئ. د الله نه په دې خوشحاله یم. خو دلته یو زنانه فریاد وکړي چې درستخان مې دال دی، نو زما هم د دسترخوان هغه حال وي، یو څیز پرې پروت وي، اوم خوړه اوم خوړه اوم نه خوړه، نه به هغه شان غوښته او نه د ډېرو طلب کوم، ځکه چې د دې خفګان نه پس به څنګه د غربت ته وځي. زه خو یم که نه ښه، الله به خیر کړي. نو په دغې باندې خوشحالي ضرور سره مدد وکړي.